چې کله انسان زړه صفاوي نبی علیہ السلام فرمایي د انسان په زړه باندې یو طرف ته فرشته بل طرف ته شیطان ناسته شیطان کوشش داوی گناہ ته راکاږي فرشته کوشش داوی چې نیکی ته راکاږي بس کچیرته دا انسان نیکی طرف ته مایل شي د زړه صفا شي شیطان وای ما د پر ځای نشته ته پاس بیا دای نیکی د تخوان ورکي نور خلق هم نیکی ترابلی او کله چې دای گناہ کوي گناہ لپاسه گناہ کوي د زړه باندې یو تور ټکی وشي بل وشي حتی چې د زړه چې دا تور شي بیا فرشته وای اوس ما د پاره دلته دا پاته کې دا ځای نشته دی نو فرشته ته پاسي شیطان ته پاتې نبی علیہ السلام فرمای بیا دا انسان کار چکه څه کار کوي پته شته فرمای دی به اول قتل کوي قتل نن قتل څومره زموږ په معاشره کې عام شو معمولی خبرو باندې قتل کیږي پرون ما سوشل میډیا باندې وکتل په پنجاب کې یوې جنۍ او الګ تر زامن او لونه خپل مېس کې تعلق نو ترې هغه لور نو ورکول دی الګ ته نو څه وخت د دې جنۍ جنجو چتولو نو بس دی راغې دوه ګولې هغه وشته په سر کې د ناوې په جامو کې په دې روجه کې پرون او بیا یې پیستول خپل مازغو ته ونیولو ځان یې اوچت کړو نو د دې فایده څه شوه د دې زندگی فایده څه شوه نو دا هم یو ځان له موضوع دی د سوشل میډیا مونږ نوجوان نسل څومره تباه برباد کړي څومره تباه برباد دې کې فایده څه شوه نبی علیہ السلام فرمایي دا حدیث یاد کړئ په زړه تختې باندې ولیکئ په زړه ګلدسته کې سجاو کې فرمایي څوک هم چې خودکشي وکړي دا خودکشي نه دی خودکشي خپل ځان راکاږل خپل ځان مړول خودکشي څوک هم چې خودکشي وکړي فرمایي په کم یو شیز چې د ځان مړ کړي تر ورځ د قیامت پورې به د ځان وجني بیا به ژوندی کېږي بیا به ځان وجني بیا به ژوندی کېږي بیا به ځان وجني چې په څه یې ځان مړ کړی وي کم تکلیف چې د تیر کړی وي تر ورځ د قیامت پورې به دا تکلیف مسلسل تیر څه فایده کم باغونه دي ستا دپاره انسانه چې ته خودکشي کوې دومره د دنیا بوجونه په تا باندې چېرته هم الله او الله رسول په کلام کې دا نشته چې تاسو له زندګۍ نه تنګ شئ دنیاوي معاملات په تاسو باندې دومره زیات شي بیا خودکشي وکړي نه لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په چا باندې هم دومره بوج نه اچوي چې د ده له وس نه باري دا خو مونږ یو چې خپلو خواهشاتو له جهته 15 لکه 6 لکه 10 لکه 1 کروڑ 10 کروڑ دا روپۍ مونږ په ځان باندې ډمبر کړي دي چې به خپل ځان سره آخرت ته ویسو نو ما عزت مونږ داسې نه دی کول الله دین صحیح په معنا کې زده کوي الله دین صحیح مفهوم په ذهن کې کېنوي ګورې داسې نه چې خطا لاړ شي الله رب کریم دی مونږ ته رمضان په محبتو سره تیرولو توفیق نصیب کړي په عبادتو سره تیرولو توفیق نصیب کړي